جل شانه باندې کلک او راسخ او مضبوط عقیده نه وه در مسلمان خپل لاسونه ماتیږي او هندو بچ کیږي. نو الله جل شانه فرمایي وورئ ان الذين قالوا ربنا الله، هغه کسان هغوی دي واوري دا ښځې دي که سړي دي که ځوانان دي که بوډاګان دي که غریبانان دي او که مالداره دي که مولیان دي او که امین دي که مفتین دي او که قاضین دي که حاجین دي او که تبلیغین دي، کومه خبره دي واوري ان الذين قالوا ربنا الله، په تاسو کې چې هر څوک وایي چې زمونږ رب الله دی، یعنی لا اله الا الله دی ویله، ثم استقاموا، بیا په دې خپله خبره باندې کلک ودرېد چې الله ستا نه سوا بل رب نشته، الله ستا نه سوا بل خالق نشته، ستا نه سوا بل بچي ورکوونکی نشته، ستا نه سوا لونه ورکوونکی نشته، ستا نه سوا روټۍ رزق ورکوونکی نشته، ستا نه سوا نقصان رسوونکی نشته، ستا نه سوا نفع ورکوونکی نشته. الله جل شانو فرمایي ثم استقاموا، بیا په دې کلمه باندې کلک ودرېدلې نو تا ته به فرشتې راځي در سره د مرګ په وخت کې خبرې کوي، په قبر کې به در سره خبرې کوي، چې حشر میدان ته ځي فرشتې به دې مرګرتۍ کوي، درته به څه وایي الله تخافوا، خبره دا ده چې ونه یریږي، ولا تحزنوا، غمجن نشي، او هغه جنت چې الله جل شانه تا سره وعده کړې وه هغه قبول کا، د هغې زیری او بشارت دی تا ته. زوی دی بچی دی لونه دی د دین خلاف دی او ته د دین دعوت ورکې ستا نه مني، د بچو سره د لونو سره دوی سره کور پرېږده، دوی سره راشه درشه پرېږده، دوی سره خبرې مه کوه، دوی سره یو ځای کې مه اوسېږه، ولې ثم استقاموا باندې عمل وکړه. الله جل شانو فرمایي ان الذین قالوا ربنا الله، بېشکه هغه کسان چې هغوی ووایي ربنا الله، زمونږ رب چې دی دا یو الله جل شانه دی، ثم استقاموا، بیا په دې خبره باندې کلک ودرېدل نو تتنزل علیهم الملائکه، فرشتي به ورته په ژوند کې هم راځي، د ده په مرګ په وخت کې به هم راځي، دته به قبر کې هم راځي، څه به ورته وایي الله تخافوا، خبره دا ده چې تاسو ګورئ ونه یریږئ، ولا تحزنوا، او غمجن نشئ، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، او د کم جنت چې تاسو سره وعده الله کړې وه د هغې زیری قبول کړئ. دغه تحفه چې الله جل شانه تاسو سره وعده کړې وه دا درواخلئ، دغه ګفت چې الله جل شانه تاسو سره د هغې وعده کړې وه په صورت د جنت کې دا ستاسو شو، دا واخلئ دې ته دننه شئ. زما وروره په دین باندې عمل دا ګران هم دی او دا آسان هم دی. کوم دین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دا سیمپل او ساده دین دی، دا د افراط د زیاتی او د تفرید د زیاتی او د کمی نه دا دین چې دی دا آزاد دی، ځکه دا اخیری دین دی، دین وروستو د انسانیت بله تمه نشته چې بل دین به راځي، د دې پیغمبر نه وروستو د مسلمان تمه نشته چې بل پیغمبر به راځي، د دې قرآن نه وروستو دا تمه نشته چې بل کتاب به راځي، اخیری کتاب، اخیری پیغمبر او اخیری دین دی. دی باندې د ادیانو تتمه و اختتام وشو زما وروره، نو چې کله د بل دین تمه نه لري لکه الله جل شانه فرمایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین، څوک چې د اسلام نه علاوه د بل دین طلبګار دی فلن يقبل من، الله جل شانه فرمایي په هیڅ وخت کې هرگز به دغه بل دین د ده نه قبول نشي، وهو في الاخرة من الخاسرین، دغه سړی به په آخرت کې په قیامت کې په قبر کې د هغه خلکو نه چې هغوی ډېر غټ تاوان کړی دی، تاوانیانو نه وي. زما وروڼو
دا د یو هندو د مسلمان مقابله وه. وایي د هندو ورته ویل چې زه په حق یم، مسلمان ورته ویل چې زه په حق یم، لکه څنګه چې ظاهر هم داسې ده چې مسلمان الحمدلله په حق باندې دی. وایي داسې وکړل چې هندو خپل ملګري راټول کړل او مسلمان خپل مسلمانان راټول کړل او داسې مقابله یې کېښودله چې مسلمان ته ویل ته به د دې بنګلې نه ټوپ وخي، درې څلور چته بنګله ده، او هندو ورته ویل زه به هم د دې نه ټوپ وام. هندو ځان سره بوت واغسته، بوت، او په دریم چت کې کېښوده، او چې کله یې ټوپ وونو هندو دې بوت ته وایي بس ما به بچ کې ګورې، نن مې د مسلمان سره مقابله ده، بوته ته زما خدای، ته زما ربي، او ته به ما بچ کې. بس هندو چې ټوپ که د غم دپاره هندو بچ شو. زموږ ستاسو د ایمان درته ښیم دومره کمزوری دی. هغه خلک چې هغوی په باطله باندې دي، د هغه څه عبادت کوي چې هغوی په خپلو لاسونو باندې بوت جوړ کړی دی، د هغه کاڼي عبادت کوي چې هغه کاڼی دوی په خپلو لاسونو باندې تراشلی، دوی په خپلو اوږو باندې راوړی دی او په عبادت خانه کې نصب کړی دی. دغه لرګي عبادت کوي چې هغه ځمکې راټوکولی دی، هغه لرګی چې هغه په ترکان باندې تراشلی دی او په هغې کې سترګې، غوږونه او سپېږمې پوزه جوړ کړي دي. دا څنګه خالق کېدی شي؟ دا خو مخلوق دی، دا خو تا په خپلو لاسونو باندې جوړ کړ. نو آیا د سره دا ملکه، د سره دا قدرت، د سره دا اتارټي د کومې خوا نه راله چې دا تا ته بچي درکوي؟ دا خو لرګی دی، تا راولې خپل راغلی نه دی، دا خو کاڼی دی تا تراشلی دی، خپله ستا دی عبادت خانې ته راغلی هم نه دی. نو بس هندو چې ټوپ کړ، یاره هندو بچ شو، کلک په خپو باندې د ظالم بچی ودرېد. مسلمان ته مسلمانان هم وایي، هندوان هم شابه وایي بچو. اوس به دې دریم چت نه ټوپ وی پته دې ولګي، ته زه په حق یم، هندو خو هغه دی بچ شو. نو اوس ګوره مسلمان ته کمزوري ده، عقیده کې کمزوري ده، په الله باندې مضبوط ایمان نشته. نو څنګه چې دا مسلمان ټوپ وایي، داسې یو فرضي قصه ده، څه حقیقت نه لري، فرضي قصه ده چې مسلمان ټوپ وایي او دی غالې ته نږدې شو چې اوس به ټوپ وایي، نو دې بوت ته یې ولیدل، خپل الله ته خوشداري وکړه، الله ګورې ته به مې بچ کې، نن د هندو سره مې مقابله ده او هندو خو بچ شو، هغه ظالم بچی خو روغ په خپو باندې ودرېده، پروا هم نشته، زخمي هم نه شو، زم دانګم الله بچ مې کا. وګوره اوس عقیده کمزورې ده، په الله عقیده برابره نه ده. څه وایي؟ دې بوت ته یې ورمخکه په اخره کې چې ټوپ وایي، هلکه وایي ته هم ګورې خیل کوه، تا کې هم وایي کمال شته، وایي ځکه سړی لاندې په خپو نیغ ولاړ دی. نو چې ټوپ یې کړ نو خپې لاسونه یې مات کړو. ولې؟ د هندو په دې باطل بت باندې دا عقیده وه، او د مسلمان په دې حق رب باندې په الله جل شانه باندې کلک او راسخ او مضبوط عقیده نه وه، د مسلمان خپې لاسونه ماتېږي او هندو بچ کېږي. نو الله جل شانه فرمایي واورئ ان الذين قالوا ربنا الله، هغه کسان هغوی دي واوري، دا ښځې دي که سړي دي که ځوانان دي که بوډاګان دي که غریبانان دي او که مالدار دي که مولیان دي او که امین دي که مفتین دي او که قاضین دي که حاجین دي او که تبلیغین دي، کومه خبره دي واوري؟ ان الذين قالوا ربنا الله، په تاسو کې چې هر څوک وایي چې زمونږ رب الله دی، یعنی لا اله الا الله دی ویله، ثم استقاموا، بیا په دې خپله خبره باندې کلک ودرېد چې الله ستا نه سوا بل رب نشته، الله ستا نه سوا بل خالق نشته، ستا نه سوا بل بچي ورکوونکی نشته، ستا نه سوا لوڼه ورکوونکی نشته، ستا نه سوا روټۍ رزق ورکوونکی نشته، ستا نه سوا نقصان رسوونکی نشته، ستا نه سوا نفع ورکوونکی نشته. الله جل شانو فرمایي ثم استقاموا، بیا په دې کلمه باندې کلک ودرېدلې، نو تا ته به فرشتې راځي در سره د مرګ په وخت کې خبرې کوي، په قبر کې به در سره خبرې کوي، چې حشر میدان ته ځي فرشتې به دې ملګرتیا کوي، درته به څه وایي
الله تخافوا خبر دادا چې ونه یریږي ولا تحزنوا غمجن نشي او هغه جنت چې الله جل شانه تاسو سره وعده کړی و هغه قبول کا دا غي زیر او بشارت دیتا تا دا وکړه کی چې موتا په خپل کلمه په دې باندې کلک او مضبوط ودرېږو دا څنګه چې دغه مسلمان د هندو قسم درته وکړه چې عقیدم دغه بیکاره مسلمان وند عقیده چې بوت ته وي ګوره تم خیال کوا الله ته سوال کوي خو بوت ته وي چې تم خیال کوا نن سبا زمو ستا عقیده دغه عقیده ده نن مو تا په قران کې شک کو کافران لګیا دي سرچینګ کوي هغه قران عظیم شان انګلیش کې ځان ته لیکلې دي فرانسیسی کې ځان ته لیکلې چاینیز کې ځان ته لیکلې دي جرمني کې ځان ته لیکلې دي ټول ملکونو کې ستا قران خور کړي دي په دې کې هغه نکتې راوباسي قران عظیم شان کې غلطي نشته خو هغه په کې راوباسي دا هغه په ځعم باندې قران عظیم شان کې غلطي نشته الله جل شانو اعلان کړي ذالک الکتاب دا کم کتاب چې لوح محفوظ کې پروت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغله لا ریب فی پدې کې شک نشتا دا کم کتاب چې تاسو سره دی پدې کې اړو شک نشتا دغه کتاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سره پاسا درې شکالو کې نازل شوی د الله جل شانه د خوانه دا د الله جل شانه کلام دی پدې کې یو حرف انفت نشتا بیکار نشتا ټول حروف په ځای لګیدلي ټول الفاظ دا په ځای باندې لګیدلي دي کچا په دې کې یو لفظ گنجائش وکړه یو لفظ ته کم کو یو لفظ په کې ځان واچو دا سړی مسلمان نه دی دا د قران عظیم شان تحریف دی او الله جل شانه د دې وعده کړی دا مسلمانه صرف لګ را پاسه لګ را اوچت شه لګ زړه ورتیا وکړه لگ ځان کلک کا نور الله جل شانه مرګرته کوي الله جل شانه فرمای ان بشک هم دا مونږ چې نزلنا هم نازل کړي دا قران ان نزلنا الذکر مونږ هم دا ذکر دا قران نازل کړي و ان له لحافظون او مونږ د دې قران عظیم شان حفاظت کوونکیو دغه علماء هم تاسو کوي چې دې کې څومره تاکیدونه لګیدلې دي ان یو تاکید څه ته وایي عربي کې خبري مضبوطول ته وایي خبري مضبوطول د پاره دا قسم هم دی لکه مثلا زه یو سړي ته وایم چې ستا ما پورې 10 روپۍ دي او وایي چې مولا صاحب 10 روپۍ نه دي 60 روپۍ دي نو زما ته دا پته چې د ما پورې 10 روپۍ دي دا دوکه شوی نو زه به د دې نه وروسته ورته وایم قسم په الله چې ستا ما سره 10 روپۍ دي وګوره مخکې ما ساده ویلي 10 روپۍ دي هغه خبره کې تاکید او زور نو قوت پکې نو ما ورته په قسم باندې قوت حاصل کړ چې قسم په الله ستا ما سره 10 روپۍ دي نو قسم دا د تاکید د پاره کېږي او تاکید دا کلکوالی ته وایي خپل قسم چې دام کلکوالی ته وایي یعنی په دې باندې متکلم مخاطب ته خپل خبره مضبوطه کړي تاسو سره مرګره خبره نه مني کنه تو ورته قسم کې ها تو ورته چې قسم دې چې خبره ده چې ایدر سره ومني نو په قسم باندې تا خبره مؤکد او مضبوطه کړه نو الله جل شانه دلته څو تاکیدونه راوړي ان یو صيغه د جمع ده تاکید دی پکې نزلنا سوچ کوا نزلنا د صيغه د جمع ده ان دم جمع شولا نزلنا دیم ان منگا نزلنا ومنگ نازل کرے سوچ کا ہوئی الذکر قرآن عظیم الشان گورا بے غوکشا وا تاکید دا پارا واو بے انا بے اللہ جل شانہ فرمائی او صرف منگ او منگ لہو لام بے تاکید دا پارا دی قرآن لرا لحافظون لام بے تاکید دا پارا دی حفاظت کون کی صيغه بیا د جمع راغله نو ټول تاکید دی نو پته ولګی دا کومو تاسو دا قران په تبعه واحده باندې خدای نه خاص تفریدو نو الله جل شانه به بیا هم د حفاظت کوي الله جل شانه ليميز الله الخبيث من الطيب الله جل شانه فرمایي
ما ځکه دا نظام داسې برابر کړی دی چې کله مسلمان ښکته او کله پورته، کله مسلمان کمزور او کله قوي، کله مالدار کله غریب. د څه دپاره؟ کله د روجې سختی، کله د مونځ سختی، کله د حج سختی، کله د زکات سختی، کله د جهاد سختی، کله د تبلیغ سختی. دا ټولې پکې شته که نه؟ کله اولاد درنه لاړ دا سختی، بیبي لاړله دا سختی، پلار مړ شو دا سختی، خور مړه شوه دا سختی. دا څه دپاره؟ الله جل شانو فرمایي لیمیز الله الخبیث من الطیب، چې پاکان خبیث خلق دا د پاکانو نه جدا کم، کمزور عقیدی والا د مضبوط عقیدی والا نه جدا کم، چې د دوی لارې دا جدا شي. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. الله جل شانو فرمای منګه دی خلکو ته لارې ښودلې دي، څوک دا هغه د شکر والا او په لار باندې روان شي، او څوک دا د کفران او د ناشکرۍ په لار باندې روان شي. وهدیناه النجدین، موږ د انسان ته دوه لارې ښودلې دي، د حق لار هم ورته ښودلې ده او د باطل لار هم ورته ښودلې ده. انسانه سپي اختیار در سره دی، پام کوه د باطل په لار مزه، د حق په لار لاړ شه. الله جل شانو فرمایي ولا يرضى لعباده الكفر، او الله جل شانو د بندگانو په کفر په ناشکرۍ باندې خوشحالیږي نه. بار بار راته فرمایي آمنوا بالله وآمنوا برسوله واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كتب عليكم القتال، جهاد می در باندې فرض کو. امر بالمعروف کوي تکړه شي. الله جل شانه غواړي چې ټول مخلوق، ټول انسانان دا د جهنم د اور نه بچ شي بچ شي بچ شي. یو زنانه خپل ماشوم ته پی ورکوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دی، داسې ماشوم په لوپټه کې پټ کړی دی، پی ورته ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایي ستاسو څه خیال دی؟ دا مرضعه دي ته وایي عربي کې. هغه ماشوم، هغه زنانه چې خپل ماشوم ته پی ورکوي عربي کې ورته مرضعه وایي، پی ورکوونکي ماشوم ته. ماشوم ته پی ورکوي نو سوچ کوئ کله چې ماشوم دا د پیو ماشومي نو مور ته بېخرته ګراني، ځکه هغه دې وخت کې د دې د بدن خوراکۍ استعمالوي، هغه ډېر کمزوری دی، همدې مور ته محتاجه دی. د شپې 12 بجې په ژړا شي، مور ورته راپاڅېږي او صفای کی، ګن من نه پاک کی، نوی پرتوب ورته واچئ، پاک کمیس ورته واچئ. پلار راپاڅئ نه، پلار برېتور به چا پلار راپاڅئ نه. سړو ته وایم ګزاره به کوو ښځو سره په دې کې، ځکه زموږ ستا د بچي چې دومره غټ شوي دي، دې کورې د ښځې غټ لاس دی پکې. سوچ وکړه، زما په خبره سوچ وکړه، بیا به جواب راکړي. ما ته اوسه پورې بچی د ګن نه دی پاک کړی، نه هم دی پاک کړی که نه، د بچي پرتوګ هم د ګن نه دی اینځلی، د بچي میچازې دا هم خپله نه دی پاکې کړي، دا مور پاکوي. نه تاسو ورته نوکرانې نیولي، چا ورته نوکره نیولې ده؟ نه دی نیولي که نه، دا ټول ښځه کوي. نو ځکه د مور حق هم د پلار نه زیات دی، ځکه چې مور دغه خپل پاک لاسونه، دا نازک لاسونه دا د بچي په ګن باندې ګنده کړي، او بس هغه پرتوګ هم ګنده راخله، رونی هم راخله، کمیس هم راخله، او هغه روزانه صفا کوه، او ماشوم د ورځې 4 5 ځله 6 ځله 10 ځله صفا کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایي دا مرضعه چې په دې وخت کې د خپل بچي سره ډېره مینه لري، دا به د خپلو پیو نه راجدا کی او ورته به یې ګزار کی. صحابه ورته فرمایي نه د الله رسوله، کالله والله، نه نه په الله قسم چې دا به داسې ونه کي، دا خو به ځان مړ کي. د الله رسول دا به چېرته وکړي؟ وایي والله چې الله جل شانه د دې نه په 80 چنده تاسو باندې ډېر مهربانه دی. سوچ کوه، یو کرت مور په دنیا کې دا هغه ماشوم چې پی ورته ورکوي دومره مهربانه ده چې ځان به مړ کي، خو بچی به دا به مرګ له ور نه کي. حدیث شریف دی، سلیمان علیه السلام په وخت کې بادشاهي وه د داود علیه السلام. داود علیه السلام دام بادشاه دی، زما خبرې ته غوږ کړئ. داود علیه السلام بادشاه دی. ځینې خلک وایي مولیانو سیاست کې څه کار دی؟ او
څه به نه ویم الفاظ له خولې ته ځینې وخت کې ما ته لګوران راشي خو ځان کنټرول کوم دغه خلکو ته چې هغوی دا وایي چې د ملا د سیاست سره څه کار دی دا ځکه ما سره کښېنه دې باندې را سره مناظره وکړه ما پړ کا زه هم ستا پاټۍ ته در واړم خو مناظره به په قرآن په حدیث باندې کوو مناظره به په اسلام باندې کوو مناظره به په دین باندې کوو راځه را وړاندې شه چې پته سره ولګي ملا دا اول حقدار د سیاست دی بې وروسته ته تاسو ته وایم قاضي چې موږ په اسلام کې مقرره وو قاضي په قرآن عظیم الشان کې ذکر شته دی الله جل شانو چې فرمایي چې دا کلمه دې دپاره جهاد کول غواړي د جهاد دپاره به مشر ټاکي امیر به ټاکي امیر به د بادشاه د خوا نه ټاکل کېږي قاضي به د بادشاه د خوا نه ټاکل کېږي الله جل شانو فرمایي د غل نه لاس غوڅ کوي لاس به څوک غوڅوي د چاپلار به یې د چا نه غوڅ کړي چې ستا په سر باندې فوج نه پولیس نه تا سره حکومت نه تا سره قوت نه د عوامو ستا باچا معلوم نه او د چا نه لاس غوڅولی شي تاسو ته ویم ګوتې به هم چاته ورنه وړي دې دپاره د بادشاه ضرورت دی او چې لاس غوڅوي اسلامي باچا به یې غوڅوي چا چې په چا بهتان لګاو اتیا دوري ووهئ د چاپلار به څوک په اتیا دورو باندې ووایي دا د قاضي کار دی او د قاضي محافظ دا به فوجي دا به پولیسي او د دې د پاسه به بادشاهي دا منیګراني کوي چا چې زنا وکړله که واده یې کړی و که سړی دی که ښځه ګواهان پیش شو قاضي صاحب به حکم وکړي دا رجم کوي سنګسارې کوي په تیږو باندې ولئ تر هغې چې مړ شي تر هغې چې ښځه مړه شي دا حکم دا به څوک جري کوي دا به قاضي دا به حاکم کوي د حاکم حفاظت به فوج کوي پولیس به یې کوي او بادشاه صاحب به یې کوي دغه رنګې چې واده نه دی کړی او ښځه او سړی خدای ناخواسته په زنا باندې ګیر شو ګواهان پیښ شو سل کوړۍ به وال کېږي سل کوړۍ دا کوړۍ به څوک ورکوي دا به قاضي صاحب ورکوي دا به جلاد ورکوي حکم فیصله به د قاضي د خوا نه کېږي او د دې تایید دا به فوج کوي دا به پولیس کوي دا به باچا کوي دا به گورنر کوي د قرآن عظیم الشان دا د حاکمیت کتاب دی قرآن عظیم الشان دا زمو ستانه نظام غواړي قرآن عظیم الشان دا مو ستانه باچايي غواړي قرآن عظیم الشان دا ملکونه غواړي قرآن عظیم الشان دا ځمکه غواړي قرآن عظیم الشان دا باچايي غواړي دا ملنګي نه غواړي په ملنګۍ باندې قرآن عظیم الشان مو تا سره وخت نه تېروي قرآن عظیم الشان هر وخت خپل حکم دا مخکې راولي الله جل شانو خپل امر کوي الله جل شانو خپل حکم په دې قرآن کې چلی دا الله جل شانو حکم دا ګوره سوال ته محتاج نه دی دا چاندو ته محتاج نه دی دا د بادشاهي کتاب دی زمرونو داود علیه السلام دا بادشاه او سلیمان علیه السلام دا مرسته باچا کېږي تقریبا ځینې علما فرمایي د عمر یا بلوغ ته رسېدلی او یا نه د 15 کالو څوک 12 کاله یې دی چې الله جل شانه ته بادشاهي ورکړله یا 20 کالو ته نو داود علیه السلام ته یو 2 زنانه راغلې د فیصلې دپاره دا پیغمبر دی او بادشاه دی دا سیاست نشو دا باچاهي نشوله پیغمبر مولای که نه تاسو ته وایم پیغمبر عالمي که نه جواب راکړئ که نه پیغمبر خو د عالمانو سرداري نو عالم دی او سیاست کوي مولا صاحب دی او سیاست کوي پیغمبر دی او بادشاهي کوي پته ولګېدله چې قرآن عظیم الشان کې د کومو پیغمبرانو ذکر دی چې هغوی بادشاهي کړې ده الله جل شانه اشاره درته کوي چې زما مسلمانانو ځان ته یو مسلمان بادشاه ځان ته یو مولا بادشاه دا حاکم جوړ کړي فیصله رااله سلیمان علیه السلام یو وخت کې ماشوم دی 2 زنانه راغلي یو هم جاړي بل هم جاړي داسې غټې اوښکې را روانې دي خبره څه ده داود علیه السلام ورته فرمایي وایي څه مسله ده څه مشکل دی وایي داود علیه السلام موږ پلانګي ځنګل ته تللي وو ما سره پیخور بچې د پیو بچې په غېږ کې و دې سره هم په غېږ کې و او شرمخ راغی لیوه راغی زمونږ دواړو کې د یو بچی وتښتاو
ختم یې که مړ یې که وی خوړه زنانه دو بچي اوس یو بچی پاتې دی دا وایي چې دا زما بچی دی بله زنانه وایي زه وایم چې دا زما بچی دی داود علیه السلام زمونږ په منځ کې حقه فیصله وکړه داود علیه السلام ظاهري ته ګوري ښکاره بیان ته ګوري داود علیه السلام چې ولیدل د دې مشرې ښځې ډېر ژړل د مشرې ښځې د سترګو نه اوښکې ډېرې روانې وي او ډېره چالاکي کوله او ډېر دلایل پیش کول نو داود علیه السلام حکم وکړ وایي دا بچی دا د دې مشرې ښځې دی د دې کشرۍ نه دی ستا کشرۍ ستا بچی شرمخ لیولی دی دا د مشرې ښځې دی حوالې کړه ورته پولیسو پوسټ ته حکم وکړ مشرې ښځې بچی په غېږ کې واغست بار راووتله سلیمان علیه السلام د ماڼۍ مخې ته ناست دی وایي څنګه راغلي وایي زنانه دا کشره ښځه جاړي وایي داسې راغلي وو ته څوک یې زه سلیمان یم د دغې بادشاه داود علیه السلام زوی یم دې وخت کې عمر د 12 کالو دی سوچ کوه الله جل شانه فرمایي چې موږ سلیمان علیه السلام ته وفهمناها سلیمان علیه السلام ته موږ د فیصلو طریقو چل ورښودلی و سلیمان علیه السلام ورته فرمایي داسې وکړئ دلته کښېنئ زه د پلار په فیصله باندې رد نه کوم فیصله هغه خپل اجتهاد سره ټیک کړې ده خپل دلایلو سره فیصله ټیک ده ورانه نه ده ظاهري فیصله یې درته کړې ټیک ده خو راشئ زه درته فیصله کوم فیصله وایي داسې ده چاله راوړئ چوړکۍ راوړئ تېره چوړکۍ راوړله حکم یې وکړو چوړکۍ راغله او داسې تېره چوړکۍ ده راکوئ دا ماشوم ماته د مشرې ښځې نه یې ماشوم واغست ځان پورې کلک نیولې راکوئ دا ماشوم ماته ماشوم یې ترې واغسته هغه چوړکۍ داسې کړله او په دې نوم باندې ورته کېښودله وایي څه کې دې کشرې ته راټوپ کړو وایي څه کې وایي دا په منځ باندې نیمومه صحیح فیصله دا ده چې نیم به ستا شي نیم به د دې شي فیصله به ختمي په منځ باندې به یې نیم کړم ګوره سوچ کوه نیم ستا نیم د دې بس خبره به ختمه شي دا ټیک فیصله ده دې مشرې ته وایي څنګه وکړم وایي کټ یې که نیم ما ته را نیم دې ته ورکړه کشرې ته وایي څنګه وکړم وایي یاره مه یې کټ کوه او دا دې مشرې ته ورکړه دا د دې زوی دی سلیمان علیه السلام بچی را واغست او کشرې ته یې ورکوي دا ستا زوی دی ځکه که دا د دې خپل زوی وی دې به ویلی وی چې مه کټ کوه او دا ستا خپل زوی دی تا ویل چې دا مه کټ کوه د هغې دې شي خو زوی خو مې کم سے کم بچ پاتې شي نو مشره خو د خپل زوی نه خلاصه ده څه هم د زوی نه خلاصولې دا ستا زوی دی تحقیق یې چې وکړه او خبره رشتې ته ورسوله دا زوی په حقیقت کې د کشرې ښځې و زما ورونو ما خبره دا کوله چې دا قرآن عظیم الشان چې دا حکمیت غواړي دا بادشاهي غواړي دا د دې الماریو کتاب نه دی دا د عدالتونو کتاب دی دا د دې الماریو د دې تختو کتاب نه دی دا د فیصلو کتاب دی دا د ملنګۍ کتاب نه دی دا بادشاهي غواړي بادشاهي حکمراني غواړي او لږ ځای نه غواړي ټوله دنیا درنه غواړي یو باچا نه غواړي په سلګونو بادشاهان غواړي یو فوجي نه غواړي په کروڑونو فوجونه غواړي یو پولیس نه غواړي په کروڑونو پولیس دا قرآن عظیم الشان غواړي چې دا به د دې قرآن عظیم الشان ظاهري حفاظت کوي زما ورونو بجې څو وخت دی زما ورونو الله جل شانه فرمای ان الذين قالوا هغه کسانو چې دا وویل ربنا الله زمونږ رب الله دی زمونږ خالق زمونږ مالک زمونږ رازق مونږ ته ژوند راکوونکی مونږ ته مرګ راکوونکی مونږ واپس ژوندي کوونکی د الله جل شانه دی ثم استقاموا اوس بچ کېږي نه په دې نه بچ کېږي ربنا الله لا اله الا الله محمد رسول الله په دې نه بچ کېږي اوس به څنګه بچ کېږي ثم استقاموا فلا اله الا الله محمد رسول الله باندې ودرې دي اقامت په دې باندې مضبوط منګولې دي ولګولې لا اله کې چې څه پراته دي چې د الله نه سوا بل رب نشته بل معبود نشته بل خدای نشته دې کې دا پراته دي محمد رسول الله محمد د الله رسول دی بل رسول نشته اوس سوچ کوه محمد چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د خبرې دا بل الله جل شانه سره تعلق ساتي
دته چې کوم کتاب راغلی دا به د الله جل شانه کلام ځکه محمد رسول د الله شو استاد د الله شو پیغمبر د الله د خوانه موتا تراغه نو په دې باندې بوسکله کودريږي او یاد ساته د مسلمان مثال داسې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو کې ورکړی لکه باد برازي په مسلمان باندې نن مور مړه ده سبا پلار مړ دی بل ورځ ښځه مړه ده دا نه خواسته بچي مړه دي ورونه مړه دي مالی تاوان راغی خپله بیماری راغله تجارت کې تاوان شو زمینداری کې تاوان شو د دوست د خوانه خفګان ورسید د ښځې د خوانه خفګان ورسید د تر د خوانه خفګان ورسید د ماما د خوانه ورسید د قوم قبیلې د خوانه ورسید د حکومت فوج د پولیسو د خوانه ورسید د بادشاه د خوانه د مسلمان باندې به دا شیزونه راځي ډېره خلاصۍ نشته مسلمان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا داسې ونه ده چې دې باندې باد راشي دا ورسره لږ داسې کوږ شي کومه ونه دا چې د باد سره کږېږي یاد ساتئ دا باد ماتولی نه شي ولو که طوفانونه هم پرې راشي کومه ونه چې د باد سره ځان کږوي او معمولي خپله غلطي تسلیموي او خپله کمزوري تسلیموي خپله عاجزي تسلیموي دا ونه دا باد طوفان نشي ماتولی د مسلمان باندې هم دغه رنګې بادونه راځي تکلیفونه به راځي مصیبتونه به راځي بیماریانې به راځي تاوانونه به راځي را به ځان داسې لږ د دې ونې غوندې دا به کوږ کي چې کله باد ختم شو واپس به مسلمان نیغ شي واپس به خپل ځای ته راځي امتحان تیر شو واپس به خپل ځای ته راځي او د کافر مثال داسې دی هغه باندې طوفانونه راځي کلک ولاړ دی طوفان چې راشي او ونه کلکه ولاړې د ویښې ځان سره وباسي ځکه هغه سر نه ټیټوي هغه شاخونه نه ټیټوي هغه تسلیمي نه مني هغه عاجزي نه مني نو مسلمان دا به عاجزي مني تا باندې د خپل قوم د خوانه امتحان راغی قوم د زورور دی ته کمزوری ځان ټیټ کا دغه رنګې ټیټ شه طوفان به تیر شي واپس به په خپلو خپو باندې ودرېږي څه وخت وروسته به ټول تا ته خپو کې پرېوځي څه وخت وروسته به الله جل شانه دا فیصلې راولي فیصلې به ستا په باره کې سړي ته الله جل شانه فزیکل او نیچرل قدرتن فطرتن سړي کې دا خوینه پراته دي چې هغه هار نه مني دا څومره سړي دا تاسو چې څومره سړي ماته ناسستی دي کې یو هار څوک نه مني شکست څوک نه مني ناکامي دا څوک نه مني ماته پته ده ولې الله جل شانه په سړي کې فطرت خوی داسې پیدا کړی دی او ښځه چې ده دا به شکست مني دې کې الله جل شانه فطرتن نیچرل قدرتن داسې خوی د دې په دماغو کې ایښی دی دې باندې تحقیق شوی انګریزانو کې تحقیقونه کړي دي چې ښځه کې دا خبرې شته د دې دماغو کې داسې سنسري دي چې هغه خپل شکست مني او سړی دا خپل شکست نه مني اوس به راځو شکست ولې سړی نه مني ځکه الله جل شانه قوي پیدا کړی دی مضبوط پیدا کړی دی مټې ورته ورکړي دي سړی به باچایي سړی به مجاهدي سړی به حاکمي سړی به امامي سړی به پولیسي سړی به فوجي سړی به ګورنري نو دا شکست نه مني نو دین اسلام څه وایي چې خیر دی دا ښځه چې ده دا لږه کمزوري ده دا سړي د شکست ومني نو یو وخت به داسې راشي چې واپس به دا سړی سم شي یاد ساتئ چنګیز خان علاګو خان حجاج ابن یوسف دا ظالم خلک تیر شوي دي اگر چې حجاج ابن یوسف مسلمان خو ډېر ظالم په زرګونو صحابه کرام شهیدان کړي د خدای ظالم او ځان ته به مسلمان وي اکثر علما کرام دا فرمایي دا زور زیر پیش مد غړوندې شد دا ګوره وایي حجاج ابن یوسف چې دی دا په هغه په قرآن عظیم الشان باندې علماو ته حکم وکړه چې شابه په دې باندې دا لیکلو کوي دا نن چې مونږ پیس درو چالب در او الف زرعیه ولې پیش کو دا د حجاج ابن یوسف ظالم بادشاه کړي دي بصره به ورته ویل د هغې ګورنرو د عبدالملک ابن مروان د هغه په بادشاهي کې ډېر ظالم سړی جابر سړی صحابه کرام یې قتل کړي دي ماشومان یې وژلي دي په لار باندې به چې اسې روان یو ته به یې بدو شي سر به یې د نه په توره باندې و صحابه کرام به یې راوستل غټه سرمن به یې په خپل دربار کې خوره کړه او شهیدان به یې کړل یو وخت کې انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه د ده پسې څه خبرې کړې او خلک یې پسې ولېږل فوجیان یې پسې ولېږل ری ولې وایي نه یې پرېږدم وایي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی خو نه یې پرېږدم زما خلاف یې ولې خبرې کړي دي ری واستل فوج پولیس پسې لاړ انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه یې راوسته په سر مبارک باندې داسې څادر خور کړی دی مطمئن را روان دی رنګ برابر دی
د رسول الله صلی الله علیه وسلم لس کاله شاګرد پاتې شوی. راغی ودرېد، کلک ودرېد دربار کې. او انس رضی الله تعالی عنہ تا ولې داسې خبرې کړي؟ زما خلاف خبرې کې تا ته پته نشته چې زما خلاف څوک خوله وخوځوي د هغه نه پرېږدم قتل کوم یې. وایي ته ما نشي قتل کولی، ستا پلار هم ما نشي قتل کولی، ته کمزوری، ستا توره په ما نه چلي، ته څوک یې چې ته به ما قتل کړي؟ دربار کې ولاړ پولیس فوجین حیران، خلک حیران شو. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ گزاره کوه دا ظالم دی، دا دې نه پرېږدي، ستا نه مخکې د ډېر صحابه کرام شهیدان کړي. وایي راکړئ زما توره. خپله توره یې راواغېستله. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ باندې چې حمله کوي ریوس یې ولګاو. حجاج بن یوسف ظالم وروسته شو. فوج پولیس ورته وایي ولې ورځپې که نه؟ وایي سړی پرېږدئ، تحفې ورته ورکئ، سورلۍ باندې سور کوي، خپل کور مخې ته واپس مطمئن په صحیح طریقې سره روغ جوړ کوچ کوي. واپس خلک راله فوج. حجاج صاحب گورنر صاحب ولې تا دا ولې پرېښود؟ ده خو تا ته مخامخ بدرد ویل، ده خو مخامخ تا ته پیغورونه درکړل، په شیشه یې ویلي وو او دا هم نن یې درته مخامخ وویل. راغوښتی د قتل ته مرګ ته دی واپس دې پرېښودو، د هغه عزت دې وکړه، تحفې دې ورکړې. ولې؟ قسم په الله. انس بن مالک رضی الله عنه ورته دې وخت یو خبره کوي، یو الفاظ ورته فرمایي. وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو دعا یاده کړې ده او ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا دعا تا سحر ویله تر ماښام نور پرېوتو پورې به تا ته څوک نقصان نشي رسولی، او که د ماښام دې وویله تر نور ختو پورې به تا ته نقصان نشي رسولی. ای حجاج که تا نن زه قتل کړم زما به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره کې شک پیدا شي، شک، تعجب به وکړم. حجاج ابن یوسف خپلو ملګرو ته وایي قسم په الله، یو زمری ورسره دلته ولاړو، یو زمری ورسره دلته ولاړو، او وایي داسې ازمري و که زه نږدې ورغلی وې وایي ژوندی تېرولمه، د دنیا والا ازمري نه و چې ما به پرې د تورې ګزار کړی وی. ناشنا حفاظتي ازمري د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سره ولاړو. وایي ما ویل چې سړی رسوئ، سړی حضرت د دربار نه وباسئ، کور ته یې ورسوئ، کنې اوس حجاج نه پاتې کېږي. یو بوډا سړی هغه ته چا ویلو حجاج ابن یوسف په لار باندې روانو، بوډا سړی دی، ورته وایي او بوډا بابا اتعرف الحجاج، حجاج ابن یوسف ته پیژنې؟ ورته وایي نعم. وایي او همدې بصره کې روان دی په کوڅه کې، بس دا ورته نقاب دا شولی، ځان یې بدل کړی دی، توره پټه کړې ده. ورته وایي ته حجاج پیژنې؟ ولې نه پیژنم؟ وایي که ما ته خدای په ګوتو باندې حجاج راواست، وایي داسې غاښونو کې به یې کېدم او داسې اوبه به ترې وکاږم، چکني به یې کړم. هغه د مخ نه نقاب لرې که توره یې راویسته، وایي خپل مرګ ته تیار شه بوډا بابا، وایي زه حجاج یم که نه؟ دا بابا ته وایي دا دې ولې ویل؟ مړه وایي حجاج خو چې دی تورو انګورو ته وایي، او زه خو ساده سړی یم، ما به نه لیونتوب چپې راځي، او ما ویل که هغه انګور ما ته خدای راوستل نو په غاښونو کې به یې چخړید کړمه. بس دا ورته په خندا شو، سړی یې پرېښوده. دا ځینې خلک یې پرېښي مو، خو ډېر ظالم بادشاه و زما ورونو. الله جل شانو فرمایي خبرې ختمومه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، په دین باندې کلک ودرېږه، کلک ودرېږه، د بیکاره بوټي غوندې مه کېږه چې معمولي توپان در باندې راغی بس یورپ ته تښتمه، بس کلمه پرېږدمه، بس قرآن پرېږدمه، بس ملا پرېږدمه، مدرسه پرېږدمه، مونځ پرېږدمه، حج پرېږدمه، زکات روجې پرېږدمه، نه کلک ودرېږه، کلک. نو الله جل شانه دا مضبوط خلک دا ډېر خوښ. الله جل شانه ول ما ته تاسو ته څو خبر باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وصلی الله تعالی